دی رکوع کے بیان دا انعامات و خصوصیو پا بنی اسرائیل. موضوع دا دی رکوع دو خبری دی. بیان دا فرائض دا بنی اسرائیلو او بیان دا خبائث دا بنی اسرائیل. خلاصہ دا دی رکوع دو خبری آگا چه موضوع کے ذکر شوی. درم نمبر تذکیر بما بعد الموت. سلورم بنی اسرائیل تا تنبیہ. اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیلو، اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد گئی نعمتی اللتی نعمت زماغا انعامت علیکم چی احسان نکڑے پتاسو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي پورا والیوں کئی زما پاہد اوف بعہدکم پورا والے بوکم ستاس پاہد وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ خاص زمان وڈار شئی ویری گئی پا ماتوالی دوادک. یا بنی اسرائیل، اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دیکھا. اسر مانا دا پا عبرانی کی عبد او دا ایل مانا دا اللہ. اسرائیل سمانا عبداللہ دا دا یعقوب علیہ السلام لقب. یا بنی اسرائیل ہوئے خو یا بنی یعقوب یو نوے داولی دا زکا مولی سے چا دا یعقوب پنم بان دیر خلق بنی اسرائیلو تا دا چون او چران دیر مزا ورکا خدا اسرائیل پنم بانے بل سوک نو نو کہ یا بنی یعقوب ویلے وے بیا بوی چی منگ نیاد آئی دا دا یعقوب کا زامن یاد آئی نا فروغ نو کنا نو زکا یا بنی اسرائیل. دویم خبر پاکی دادا مولی سے اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. اگا نعمتون یاد گئی چی ما در بانی احسان کرے سمانا. انسان چاہی دا اللہ تعالیٰ چی انسان سر احسانات کہیں دا پا اللہ تعالیٰ واجب ندا، اللہ بانے لازم ندا. دا دا رب کائنات ایو احسان دے پا بندگان یو فضل دے. دا خبر نشتا چی خام خام ڈوڑی را کئی او خام خام دا را کئی. اللہ تعالیٰ بانے دا مخلوق حق وجوبی نشتا چی کم حق دے اگر تفضلی دے خواہ کم حق دے اگر مولی سے تفضلی دے. دیو جن امام ابو یوسف رحمہ اللہ دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نقل کہیں وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ اللهم إني أسألك بحق أنبيائك ورسلك وأوليائك إذ لا حق للمخلوق على الخالق. سڑی دا پارا دا مکروح دی امام سے ہوئے چی پا دعا کے دا سی ہوئے چی یا اللہ عزتا نسوال کو پا حق دا انبیاء دا رسولان دا اولیاء زکا چی دا مخلوق حق پا خالق نشتا. دلتا مراد دا حق نا حق وجوبی ہے. عام انسانان کا فکر مکڑی منگا و تاسو ہم لفظ دا حق چی استعمالو دا پا وجوب کے پلار میں حق نرا گئی نو واجب ورتوائیو کا تفضل حق وجوبی آدھو گوڑا. بچے رانا حق واری، لور رانا حق واری، خور رانا حق واری، ورور رانا حق واری.
دا حقونه چې مونږ او تاسو عام محاوره کې استعمالو نو دا په وجوب او په لزوم کې استعمالي. حق تفضلا کې دا نه استعمالي. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وای تاسو خو عام حق په وجوب کې استعمالوي، نو که په دعا کې دا سی وای نو تاسو ذهن به لزوم او وجوب تلار شي، او د مخلوق لازم او وجوبي حق الله تعالی نشته. اما تفضلی حق شته قرآن کریم کې راغله کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، دا سه حدیثو کې راغله دا غي نفي نه ده. معنا دا ده چې الله تعالی مونږ او تاسو باندې کوم انعامات کوي دا په الله لازم او واجب نه دي، بلکې دا د الله تعالی مهرباني ده او دا الله فضل انعمتو کې دي ته اشاره. واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، زما په عهد وا پورواله وکړي چې موږ پیغمبرانو باندې ایمان ساتو، په ټولو کتابونو اخیری پیغمبر باندې مې ایمان ساتو، زما وعده دا د جنت بدر کوم، عهد او وعده او میثاق کې مې اتفاق کړ. و ايا فرحبون، خاص زمانه وداشي راحت چاته وي الخوف مع الحذر، ډار خو سره د ځان ساتلو ځانم ساتي نو دې ته رهب وي. ډار دوه قسمه دی، یو اختیاري دی بل طبعي دی. طبعي دا دی چې هغه سړی نشي کنټرولولی، سپي نه ډارېږي، مار نه ډارېږي، لړم نه ډارېږي، نو دا اگر که غیر الله دی دا ډار ناروا نه دی، دا طبعي امور دي سړی د دې نه خامخا ډاري. یو اختیاري ډار دی، ستا خوښه ده که ډارېږي که نه، اختیاري ډار کې هغه به صرف د الله تعالی نه ډارېږي. وامنو یقینو کوئ بما پاغه کتاب انزلتو چې ما نازل کړی دی. بما انزلتو صله د ما او تاسو خو ویلي دي که نه صله چې جمله وي فلا بد من عائد که نه، ولې جمله من حیث الجمله مستقل بالذات تقاضا د ارتباط د ما قبل سره نه کوي. جمله دوه قسمه یو مربوطه د ما قبل سره او بل مستقل. چې مربوطه د ما قبل سره هغه څلور مقامات دي، کله جمله صله واقع شي، کله جمله خبر واقع شي، کله جمله حال واقع شي، او کله جمله واقع شي صفت واقع شي. نو د صفت تعلق د موصوف سره، د حال د ذوالحال سره، د صله د موصول سره، د خبر د مبتدا سره، نو ارتباط ولا پکار دی، نو عائد ضروری دی. او دا عائد کله ښکاری کله پټي، انت پټ ده بما انزلته عائد چې دی هغه ما تراجع دی نو هغه حذف. وامنو یقینو کوئ بما انزلتو هغه کتاب چې ما نازل کړی، مصدقا لما معکم په داسې حال کې چې موافق دی د اصول دغه کتاب سره چې تاسو سره دی. اصول د ټول یو دی، یا موافق دی تصدیق کوونکی دی دغه کتاب چې تاسو سره دی. هغه دا دی چې په تورات کې د قرآن کریم بشارتو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د راتګ بشارت پکې و. اوس چې قرآن کریم نه راغلی نو تورات خو دروغجن کېده که نه، نو چې راغی نو قرآن کریم مصدق د تورات څه که نه راځه. ولا تکونو مکیږئ اول کافر به، اول په اهل کتابو کې کافر په دې قرآن سره، نه منونکي په دې قرآن سره، یعنی اهل کتابو قید پکې ولګوئ، ځکه اول کافران خو اهل مکه وو، خو په اهل کتابو کې دا یهود. ولا تشترو ما خلی بیا آیاتی په پټولو د آیاتونو زما باندې
ثمنن قلیلا دنیا لگا پیسے لگی مانا دنیا لگا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانہ و ڈار شیوزانو ساتھئی مولوی سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کلچ مدینہ منورے تا تشریف راو مدینہ منورہ کے دوڑلی اسی دی خان یو تے مشرکان دی دا دا مکی مکرمی خپل خانک دویم تے یہودیان دی خان دا دا شام نراغلی مشرکان دوڑلی یو تے اوس و بل تے خزرج یہودیان دری ڈلی غٹ ڈلی پکی دری یو تے بنو نضویر دویم تے بنو قریظہ دریم تے بنو قینقاع دی یہودیانو کے لوے لوے علماء او دا مدینی منورے خلقو ایڈے قدر کم خطیبانیو کن نو دوی تبے مولی سے پا فصل کی غنم ورکول کجوری بے ورکولیں آغا وقت کے چکم فصلو نو اغیتا آڑاو او دا سلسلہ واسی حالتا نوا زمونگا استاسو وطن کم وگورا اسلام کے دیشی دی کلو کی بار کلو تا ولیتونو تا چلار شکنا امام تا تنخواہ نور کئی خواه غنم جوار ورکی که نور علاکہ تب زمونگ امام 200 من بدر کو 300 من غنم بدر کو دمر بجوار در کو خطیبانو تب هم دا سوا چا بچه نجاری کولا کنا نجار ترکان اگر تا 4 روپئی نور کولی کلبہ بے سماولا جگ بے سماو اگر تا بیم چه دینو غنمو کی فصل کی شئی نور کولی کولان اگر تا بیم ورکوان او نیان اگوی تا بیم مولی سیم سا ورکوان دا سی مولی سیم مدینہ منورہ کے دا یهود خطیبان او علماء دا مدینہ منورہ خلق ایڈر قدر کاؤ دی بور تقریرون او مسئلے کوالی او اگوی بورتا مولی سیم کجوری او غنم او فصل ورکاؤ دیر خوشحال او تر تازو کلچ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا تشریف ویوڑا او خلق رسول اللہ مبارک کلی دا ندی پریخ ہولا نبی علیہ السلام شان مبارک ہو دیر لڑو یا لکا چلمری بیا ستوری کار کئی نا او دا خستوری منو دیوینم کم شمونم کم دوی سر غم پیدا شو چوئی کار کو خراب شو دا خوب منگ لسوک کجوری نراکای او دانے بنراکای طول خو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر نو حسد پکی راغے مولی سے سب پکی راغے اللہ دی منگا اتاسو اساتی اسم اہل علمو کی حسدی کا نہیں چاہتا چلک معمولی ٹکا پوکا شہرت حاصلی انور ورسر کی نساتی او زمون پختنا سوک نکے نو دوی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سرا مولی سے حسد رہا دین پارا چی دا دنیا متاع دا بچی نو چی سونگ بور تراغ لچی مولی سے دلتا خو دا مکی مکرمین پیغمبر راغلے وائی آخری پیغمبر ما تاسو علماء تاسو کتابو گو رئی تورات کی دا آخری پیغمبر صفات تی چی دا پدکشتا کنا ولیو بگورو صفتون بے بدل کا مولی سے پا قلم بے ولی کا آلتے لکلیو اکحل العینین دا آخری پیغمبر سترگ مبارک با توری تبوے پرنجو توری نی دیولی کل ازرق العینین سترگ بیشنی بیال تراغلیو چی ویخت مبارک بے لیسا بجعد ولا بسبتن نبے ویخت دیر گلگوتی نبا خوارے دیور تولی کل بسبتن
داسې قد کې داسې رنگ کې کاغذ باندې به ورکړه دا وګوره دا صفات دا کار دې لپاره کو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره څوک چې دینو تعلق نساتی او زمون دا غنم او دا دانی او کجوري دا خراب نشي نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل دا څه کوي ولا تشتروا ما خلای بآیاتی بکتمان آیاتی ټول مفسرین دا ویلي خان په پټولو د آیاتونو زما د تورات نه چې کوم کې زما د آخري پیغمبر صفات سمنن قلیلا پیسې لګي دنیا لگا فیا فتقون خاص زمانه وډار شي تاسو نو دا څه وخم ولېسه ختم متن مسله پکې نه وه دا د صفات هر تفسیر چې راغلی نو دغه خبرې دي پکې خان د تورات آیاتونه یادول ختم باندې چې څوک پیسې اخلي کنه دی باندې د بیا بحث هم کوم خودل ته لنډه خبره کوم ختم باندې پیسې اخلي به کنه به اخلي هغه د دې آیت متعلق نه ده خودل ته علما کوي آیت تعلق د ختم سره نه ده ها جدا مسله ده خدا مسله دلته بیان ہے نو مولوی سے قرآن کریم باندې ختم قرآن کریم ختم چوکے نو پیسې اغستل او خوراک په څنګه ده د نیر نشي ها په مسلې د بیا بحث بیا کو خدلته صرف زین کې موتی قرآن کریم تلاوت چوکے او بیا روپۍ بیا اخلي یا په خوراک اخلي یا په کالی اخلي دا دو قسم دي ها څو قسم دي یو ته اجرت وای دویم ته سفله وای یو ته اجرت وای دویم ته سفله وای اجرت هغه ته وای مولوی سے چې دا قاری سے د ختم کولو نه مخکې ورسره مزدوری معلومه کی دومره شی براکې نو بیا به ختم کو یہ معلومه نکی و عام طور باندې اجرت معلومی نو منگو تاسو چې د بازار نه مزدور راولو نو کله کله را سره خبره وکي کنه 300 روپۍ براکې کله را سره خبره ونکي زکه چې د مزدور مزدوریه سم معلومه ده 300 روپۍ نو اجرت دی ته وای مولوی صاحب خان چې مخکې د کار نه د سره خبره وکي او یا خبره ونکي خو معلومي بی اجرت هغه کار نه کوي دی ته اجرت وای دویم ته سله وای ها سله دی ته وای چې نه د مخکې نه معلومه او نه قاری سے معلوم کی بس د کور خاون چې چاته ختم وکړه د دکان خاون چې چاته ختم وکړه د دې قاری سے ته یو تحفه ورکړي دا تحفه کله روپۍ کله خوراکي او کله کالی کله چې دینو چي کله کلچی او بسکټي کله ورته دعاو کی ز قاری سے الله له خوشاله دې تسفیلا وای سلا ان تحفه قاری سے تور کول دا په اتفاق د علما او روایت د دې دنیا کې منکر نشته اسوک چې منکر دی هغه پیږي دا یو ځکه امام مخا نو د یک شنبه په ورځ با یو شیخ صاحب راته زموږ د جمعات نه پورته جمعات کې به ترجمه کوي بیا به د دې کلی ټولي ترجمه ورته بندې دي امامانو ته حکم داو چې د شیخ صاحب ترجمه ته راځي نو زم ورتلم زم پاغه کلی کې امام او د ورځې 2 بجې برات 2 بجې ډېره ګرمي و پاکستان کې ګرمي هم ډېره نو یو سړی ورته شربت راو ورته دا شربت وچی
هغه وی نه چې موږ په قران کریم باندې شربتونه نه هغه ورته وی صاحب ګرمي ده ډېره او ګرمي دي نه 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 ساده اوبه چې کوم نو ساده اوبه چې وچکني ما ورته وی شیخ صاحب محترم مون خو تعالی دې دپاره راځو چې مسله دین د نه زده کړو اجازه ده یو پوښتنه کوم ویلې وایه مې دې شربت کې 3 شیان زیاتی یو پکې رنګ دویم پکې بورا وا دریم پکې واوا او دا اوبه خپلې کنه او دا ساده اوبو کې یو شی زیاتی واوا نو که سړی په قران کریم یو شی اخلي نو خیر خو درې بنالي ویلې ولې مې واوره دې پکې وخوړه کنه تاله ګرمي اوبه پکار دي ما ته چپ شه وسکه او ګرمي اوبه نه باندې مې نه د دین د مسلې پوښتنه درنه کوم او ما یو خبره درنه کوم ولې څه خبره مالې پکې ته ناس نه دا پکې ته هوا ته ناس تم یو تحفه ده تا ته د جمعات پکې لګولې ده نو دا هوا په قران کریم غستل صحیح ما ته غلې مړه غډې وړې وې ما ورته وی شیخ صاحب محترم تحفه چې ده دا په اتفاق د علماء راوایي منګ او تاسو سره چې څوک ستړي نشي کوي دا د دې د خاطر چې دا دیندار دی کنه دا داس کالی راکای خوراک راکای دا د دې قران کریم د برکت راکای تولې تحفی بنده نو غرض دا دی مولوی سي څوک چې دې ته ناروان و یغم تحفی اخلي کني یخو وبخو چې کی کنه پکې ته ناس نه او دا کالی چې ولدي مزدوري کوي کم نه کې مزدوري وکړي نو تحفه په اتفاق د علماء روا ده ها زين کې مخابره کې ناس یو اجرت نه اجرت کې مولوی صاحب زمون فقها وي ختمونه 2 قسمه یو ختم د برکت نه یو سړی وعده کړی دی او دی وایي چاول ختم کوم چې دا کور می واده می برکت شي کور جوړ کړي دکان جوړ کړي د برکت لپاره چې کوم ختمي نو هغه کې اجرت زمون فقها وي روا ادمره خرچه چې کړي نو قاری صاحب ته د روپۍ ورکی کړه د پکې وخت نه ضایع کیږي دویم نمبر ختم د مړی پسې چاپلار مړ دی رورې مړ دی پلوان بچې مړ دی قاری سے میرا وست چې ته ختم وکا چې د دې ثواب زما پلار ته ورسیږي نو دې کې زمون فقها وای عام فقها اگر که بعضو کتابونو لیکلي دام جائز ده زمون عام فقها وای د ایصال ثواب د پاره چې کم ختمي نو پاغه کې اجرت نه ده پکار ځکه هغه سړي باندې غم ده تکلیف ده نو خیر ده کتا تلاوت کو او ثواب ده دا غفلار توبه خو تا ته الله اجر درکې او هغه ته راکې زین کې مخبره کې ناس ماشومان ته چې څوک سبق خای او بیا فیس اخلي او اجرت اخلي دا روا دي کنه نو د دې 2 صورت دي ښا یو صورت دا د مولوی سه کده دې قاری سه به د دې استاد گزاره کېدل او کار روان پیسې ور سره ډېرې بیا دې نه اخلي بیا نه غسل پکار او کنه د قاری سه گزاره نه کېدل بغیر د پیسو نه بیا 2 صورت دي یو صورت دا دی چې بل قاری سه نشته او شاګردانو سره روپۍ نشته د بغیر روپۍ خیم نه بیا صحیح نه ده دویم صورت دا دی چې بل قاری سه نشته یا شاګردانو سره روپۍ نشته یې ته بغیر د پیسو نم خیخ مجبور ده انکار نه کوي نو بیا پیسې غستل وربانی مولوی صاحب دا روا دي ښا دلائل او بحثونه در تبیا کوم ان شاء الله مختصر
خو زه خپله خبره درته وکړم زما خپله رایه ده چې وس مو کېږي الله دې مونږ او تاسو ټولو ته وس راکړي او ټولو اهل علمو ته نو د دین کار د الله لپاره او د دنیا کار د پیسو دپاره داسې ډېره مزه کوي خو چې وس وي کنه که طاقت مو الله تعالی پیدا کړ او یو کسب او تجارت مو برابر کړ نو بیا د دین کار خاص د خدای دپاره کوي او د دنیا کار خاص خلک دنیا ته کوي یو دکان هم واچو یو موټر هم واغسته یو تجارت هم ځان ته برابر کړ خو چې د دین په خدمت کې نقصان نه راځي نو بیا او په روپۍ د سره وي ګزاره مو کېده نو بیا مفت کوئ ښه مونږ او تاسو آخرت لرو ضرور دی پیسو اخیستلو سره د دین کار نه خرابېږي خو یو سړی چې روپۍ نه اخلي او بل سړی اخلي ضرور مرتبه خو یې کمه ده که نو که د کم طلبا او علما د دنیا کار برابري نو د دین کار د خدای دپاره بیا کوي که برابر نه نو زمونږ د علما او متاخرینو فتوا دا ده بیا خو به دین معطل شي بیا به دا څه کوي جومات کې امام بچی لري اهل لري خېټه لري دا چې مزدوري کوي نو امامت به څوک کوي درس به څوک ورکوي ماشومانو ته به سبق څوک وایي نو بیا خو مجبوریت دی د وخت لګېږي ټیم لګېږي نو بیا غسل ورته روا دي ښه هغه څوک چې نه مني هغوی مه اخلي ښه هسې وایي چې موږ یې نه اخلو ما ته یو سړی وی قرآن کریم باندې اجرت ناروا ده مې صحیح بله ورځ مې چې وکته ناستو ختم کې او روپۍ م واغست ما چې مولوي صاحب تا خو روپۍ وانغستې وی کافر شو نه چې کافر نه شوې خو مسله دې کړې وه که نه یاره وی چې مسله مې وکړه نو اوس کافر شوم چې نه بیا اخله نه اخله خو مسله دې داسې کړې ټول خلک چې دی دا زه چې حج ته تللی وم نو په دې مینا کې مونږ ته دغه راکړې ده روجایان نه شنې نو بیا زموږ معلم صاحب راغی او تقریر یې وکړو چې دا روجایان چې څوک اخلي دا حرام دي او حج ته راغلي یئ دا ګورې پردی مال دی او غلا ده وانخلئ وی صحیح ده او چې غلا ده صحیح نه چې اخر ورځ باندې راتلو بس رامنډې کړو 10 دانې راغونډې کړې ما ورته وی معلم صاحب تا خو مونږ ته مسله کړې وه چې دا ناروا دي دغه دي وی کافر شو چې مسله مې وکړه وایه خو مونږ خو پوه که که چې روا یې مونږ ته ووایه چې ناروا تا خو لې پټ کړی نو دوی هم دا کار کوي ښه حل نه وایي نو دا مسله دې ځای کې بیانېږي نو مسله مې درته نفس یې وکړه الله فرمایي ولا تلبسوا الحق مګړوئ حق بالباطل د رښتیاو سره خپل دروغ د رښتیاو د تورات سره مګړوئ چې خلکو ته وایي چې دا رښتیا دی وتکتموا الحق پټوئ رښتیا لره وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ په دې خلط او پټولو سره واقیموا الصلاة او قائم کئی منز لرا منز قائم کئی وآتوا الزکاة ورکئی زکاة لرا ورکعو منزو کئی صلو معرنا کی سرد منز کون کو ذکر د جز مراد کل داول پا جمع مانی منز ادا کامل رکھا تخصیص د رکوی ولی وکړه وی دا رکوع د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی مخکې امتونو کې رکوع نه وه صرف سجده وه اتأمرون الناس اے تاسو امر کوئ خلکو لرا بالبر په نیکۍ باندې خلکو ته امر کوئ عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے و یو سړی به چې دی د یهودو عالم ته راغی چې رښتیا راته ووایه دا برحقه پیغمبر دی که نه زه خو مؤمن شوی ورته وی چاته وایم خو صحیح پیغمبر دی کلک شه په دې دین باندې
دا کار به هغه چا سره کو چې څوک به د خپلو نږدې وورته. الله فرمایي اتامرون الناس، تاسو امر کوئ خلکو ته خپلوانو ته، بالبر په نیکۍ باندې چې ایمان دې په محمد صلی الله علیه وسلم، وتنسون انفسکم هیروي خپل ځانونه، وانتم تتلون الكتاب او حال دا دې چې تاسو لولئ کتاب لرا، چې په دې کې دا خبره ده چې قول او عمل به برابر وي، او څوک چې د قول او د عمل په منځ کې موافقت نه کوي هغوی د پاره پکې وعید و. افلا تعقلون، تاسو نه پوهیږئ د خپلو افعالو په بدۍ. واستعینوا، طلب د امداد وکئ، بالصبر، په صبر سره، والصلاة، په مونځ باندې صبر مقدم که په مونځ، ځکه بې صبره مونځ هم نه کېږي که چا کې چې صبر نه وي کله مونځ کولی شي. صبر د ټولو اعمالو ملاک دی. اینا بېشکه دغه استعانت په مونځ باندې او په صبر باندې یا ضمیر صلات ته راجع دا مونځ چې دی لکبیرة لثقیلة، ډېر دروند دی مولوي صاحب، الا علی الخاشعین، مگر پاک خلکو نه دی چې خشوع کوي. دروند بیا په بل چا نه دی، اچھا باندې چې زمونږ استاد زمانه کې مونځ دروند دي که نه، هغه قبا او چپن اغوندي نه، پټکې هم کوزئ، خولۍ هم کوزئ، سرتور سر ولاړي، اوازات ولاړي، په چې غټ بوج دی، دا خو صحیح نه دی. خاشعین رستو راځي، خاشعین هغه چاته وایي چې په مونځ کې یو قابل خوا نه ګوري او رفع الیدین هم پکې نه کوي. کم خلک چې په مونځ کې رفع الیدین نه کوي او یو قابل خوا نه ګوري، دوی باندې درود نه وي. او داسې دم ګوره اهل سنت والجماعت چې مونځ کوي، ښایسته جامې، ښایسته پټکې، په آرام باندې مونځ کوي، په ادب او په احترام، یو قابل خوا نه ګوري. الذین خاشعین خلق دی، یظنون چې یقین کوي، حق الیقین، انهم بشک دوی ملاقو ربهم، دوی مخامخ کېدونکي دي د خپل رب سره، وانهم بشک دوی الیه خاص دی الله تعالی ته په آخرت کې راجعون، بیرته ورتلونکي دي. یا بنی اسرائیل، دا د سورۃ البقره شپږم رکوع شروع کیږي، ربط د ما قبل سره. مخکې رکوع کې بیان د انعاماتو اجمالا، دلته بیان د انعاماتو ده تفصیلا په بنی اسرائیل. موضوع د دې رکوع بیان د انعاماتو په بنی اسرائیل، او بیان د دې چې دی بنی اسرائیلو د انعاماتو مقابله کې شکر نه دی ادا کړی بلکې کفران یې کړی. نو دوی د بنی اسرائیلو د خبایثو بیان نه کوي. بیا چې الله تعالی دوی ته کومې سزاګانې ورکړي دي، د دوی د خبایثو نتایج. خلاصه د دې رکوع دوه خبرې هغه درې چې موضوع کې ذکر شوي. څلورمه خبره بیان د ضعف علمی او د ضعف عملی د بنی اسرائیل، او دوی چې ده په ضعف علمی او عملی کې دا موجوده بنی اسرائیل تک کړی دی په هغه لارو، په لارې د خپلو پلارانو. الله فرمایي یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، تاکید ده، اذکروا، یاد کئی نعمتی اللتی، زمان نعمت اغا انعمت علیکم، چه انعام نکڑے پتاسو، وانی بیشک زچیم فضلتکم، ورکڑی موی تاسو، علی العالمین، دخپل زمانے پا خلقو، واتقو ویرے گئی، یومن منصوب بنزل خافص، مضاف اور ترو باسی،
واتقوا عذاب یوم وډار شي ځانو ساتي د عذاب د ورځې نه لا تجزي نفس چې لری کوله بنشي هیڅ یو نفس که مومن دی که کافر دی نبشي لری کوله څه شي دلته به شیئن رو باسي ځکه دا غبل شیئن ذکر دی د دینه استغناء لا تجزي نفس شيئا نبشي لری کوله یو هیڅ یو نفس نکره په سیاق ته نفي کړه عموم نه هیڅ یو نفس که مومن دی او که کافر دی شيئا لك شيء تنوين للتقليل عن نفس شيئا دا نفس کافرہ نس شيء ان شفارس کون کے کہ مومن دی او کہ کافر دی او چې چاته شفارس کوي او هغه کافر دی او شی چې دی هغه تلری کولای شي مومن دا مومن شفارس کولای شي مومن تا فائدہ رسولی شي ګوره نو تاسو وایو کنه جنازه چې کو اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا دیږي د چا چې ورکه معصوم مړ شي کنه دا الله تعالی جنت ته بوزي دیو بیا مور او پلان جنت تبوزی کچا بچے قاری سیب کو کنا دا بلس نفر بوزی کہ شہیدی کامیاب کہ عالمی کسل کہ صحیح حاجو کو سلور ساو دا یو بل دغکی کنا شفارس کنا خدا غا صورت کی چه دوار مومنانی مولی سے کہ یو کافر بالمؤمنو بیان کی ولا يقبل منها شفاعت نبشی قبل ولی د دین شفارس رازا ولا يؤخذ منها عدل نبشی اغسطلے د دین نفس کافرن عیوز ولا هم ينصرون او نه په دې امداد کولې شي په دفع د عذاب کې دنیا کې چې د چاورور ملګری بچي حکومت ونیسي د خلاصېدلو د پارسلور طریقې یو طریقه دا چې مولوی صاحب ورته وایي چې دا پلار مې کمزور دی او ډېر ضعیف دی زوی مې ماشوم دی وړوکی دی دا پرېږده او زبد د پځای باندې په دې محبس کې داخل شم نو کدا وخت قاضي او حاکم در باندې زړه خوک نو بس یې هغه پری دا کار ته نشي کولای لا تجي نفس عن نفس شيئا دیم دا دې چې شفارس وکي التدا کار نه کی دریم دا دې چې روپۍ ورکي دا کار نه کی سلورم دا کله کله ډېر ملګری راجم شي محبس باندې حمله وکي او خپل ملګری په زور رو باسي دا ټول کارونه د باندې خان الله دې موږ او تاسو باندې اسانه کړي وایي زیات کا نجیناکم چې نجات مودر کو تاسو ته دې ته نجات نه ورکړي د دوی نیکونو ته خو دې پاره خوشاله من آل فرعون دا آل د فرعون یسومونکم رسول بے تاسوتا سوء العذاب سخت تکلیفنا او غدا یذبحون ابناکم حلال ول بے تاسو بچی ویستحیون نساکم پر خودل بے تاسو بیبیان او قضی او لورگان وفي ذالکم او پدغا طولو کی بلاء یولی امتحانو من ربکم د جانبا د رب تاسو عظیم لوی مولوی سے بنی اسرائیل په مصر کې اوسېدو او ورغلیو په زمانه د یوسف علی السلام کې
اول یوسف علیہ السلام مصر ته تلو کنه د ټول خپل اهل چې دی هغه مصر ته راوستو قصه وګدا د خزر تلن لزکه کوم چې بیا سبق رانه پاتې کی به ځان له کتابونو کې موږ نو دوی په دې مصر کې اوسېدو یو سړی او شام کې اوسېدو قابوس یا ولید نوم سینو تفسیر روح البیان کې راغلی قابوس یا ولید نوم هغه سم قرضدار شخان او مولوی صاحب مصر ترا کله چې مصر ترا ورسېدو او مصر کې د میوه منډۍ ته لاړ کنه نو یو خټکه په 50 روپۍ ای باندې چې پښتنه وکړه پورا یو بار په 50 روپۍ د ویوال کا تجارت خدا ده ای باندې یو بار په 50 روپۍ ده او مصر کې یو خټکه په 50 روپۍ ده نو په خربانه بار را بار لار کې ورته پولیس ولاړو سکه زمونږی سپکه نه کې روپۍ کې واغست بل ځای کې منډای ته چې خټکی را رسول کنه دومره روپۍ کې اغستې وي چې یو خټکی په 50 روپۍ ورزیدل وته خلکو نه پښتنه وکړه چې دا بادشاہ د دې پښتنه نه کوي ورته وینا ویخا ودا خو شیر نه پرسان دی دا خدا سے خار دی چې پښتني مختنه نه کوي شیر نه پرسان کیسه بدلتا وک شیر نه پرسان یو خار دا سے خار چې غل وړېدل غل چې لا کړي او بیا را کوزید کنه نو ناو پر اخلاص شو ناو پیژنې ناوی ته له لاس واچو اگر اما رو ګرځیدو خیر وکړ قاضي تلاړ وی قاضي سے دغه سړی چې ده دا ناو خراب یخي او ما غلا کوله خامي خوب ده سړی روغه سړی مولوی سے پات کړایو کې وټړا اورای وستا هغه ما څه ګناه کړی دا ویل ګناه دلانه دا کړی خبرې کې ناو دې خراب وي غلغلا کول او جناوی ته لاس واچو بس رو ورسېدا دا وګوره هغه یې سم زما غلطی نه ده دا کاغل اولیو ما سړی ته پټېکا ورکړ نو دا خو هغه دا کار خراب کړ دلته خټه کما چولې دلو الویل سړی راو غاړه چې چا دا کاغل کړ مساغه ورو تړلې اورای وس ما څه ګناه کړی دا ویل تا ناوه کې خټه کما چولې ده او د غلط خفوګدا مخکې کې هغه ورته وی زما ګناه نه و دغلته د یو کور نه په دیوال باندې خزه سر را پورته زه د هغه په ننداره شوم دلته دا خټرانه کم واچول کدی خزه سر نه پورته کړي ما خټه کم نه چوله او کار خو خزه کړي اله خزه راونی سي خزه راونی و خزه وې زما غلطی نه ده وې د چا غلطی نه وې دلته خلکو غاغو کچ یو لند سړی را روان قاضي ډیر وړو کې ټول خلکو ورته کتو مان سر را پورته کړ اله وې سړی راواله کار باغ کې هغه راوستو ما څه ګناه کړی را وې ته چې بازار کې ګرځي خزه سر را پورته کوي الته دا کاغل والا نه خټه کم غورځيږي په ناوه کې او د غلط خخږي کار ټول تا کې مساغه په دارو درو او پړې او ترا کوسکو هغه وړو کې سړیو وړو کې ساريو هغه پړې چې دی هغه تی وته ټینګې ده پکې نه وېسه د خدا سر پکې نه ټینګې
ویل سړی خو مړ کول پکار دي داسې سړی پکار دی چې سټې غټ اله وګرځېږي ګرځېده چې استاد یې ناست او زبردست سټې کړی ویل راځه وی څه چل دی وی باچا انعام درکړ او بس رامنډې کړو او بس پړی ورته غاړه کې وه هغه وی ما څه ګناه کړی ویلې ته څه خبرې وی دې غل غلا کول او کور ته واوړې چې راکوزېده ناوې ته چې لاس واچو پښې خوږ شوه ځکه چې کاګل والا خټه کم اچولې کاګل والا خټه ځکه کم اچولې وه چې ښځې سر راپورته کړ ښځې سر ځکه راپورته کړی چې دا وړوکی سړی بازار کې ګرځي اوس خو د ده سټ وړوکی دی نو ستا سټ غټ دی بس تا به چې دی په دار استاد خبر شو چې سړی خو یې په دار ودرو بس رامنډې کړو او د ده د سټ نه دا پړی پورته کو خپل سټ کې واچو چې زه پانسي کې هغه ورته وی استاد زه پانسي کې لانجه شوه بادشاہ حیران شو چې دا کومه قیصه ده ورته وی واله که دا پانسي خو ګران کار دی او تاسو پې جنګ دی استاد ورته بیګا مې خوب ولید خوب کې راته وویلی شو چې سبا ته څوک هم پانسي شي که نه جنت ته بځي نو زه استاد یم نو زه مخکې جنت کې په کار یم که دی ولې ځي بادشاہ ورته څپېړه ورکړه چې باچا زه یم او جنت ته مخکې تاسو ځئ بس پړی غاړه کې واچو او پانسي شو ورته وی تخته د غل پښه خوږ شوه باچا هم پکې پانسي شو دې ته شعر ناپرسان فرعون وی قابوس چې دا خو شعر ناپرسان دی والله که څوک پوښتنه کوي یو غټ هدیره یې وکړه ونیسي او په هدیره باندې پاک د پاټک واچو چې کوم مړی به راته 5 روپۍ به ترې اخیستې چا ورته وي دا ولې باچا ته راولې یو ځل د وزیر په کورنۍ کې څوک مړ شو مړی چې راوړه د ورته ډانګې راښکته کړه 5 روپۍ راکړه وی چا ته راولې بادشاه روپۍ ورکړي وزیر چې لاړه بادشاه ته وی چې دا کم ظلم دې شروع کړی اوس په مړو ټیکسونه اخلي هغه وی ما خو نه دی اخیستی وی سړی ولاړ سړی راوست واله که ته چا ته راولې په هدیره کې ورته وی چا نه یم دراولې اوس ستا د ښار دا حال دی او تا ته زه چا کله را پرېښودم ما وی په دې بانه به مې تا ته څوک راوړي بادشاہ چې سره خبرې وکړي سړی بلا وړي هوښیار و بس هغه ځان سره وزیر کو او دومره چالاک و ټولو خلکو باندې ځان ګران بادشاہ مړ شو دی باچا نوم یې قابوس ته یا ولی د فرعون هر بادشاہ د مصر هر بادشاہ د فرعون بس دا فرعون د مصر شو بس یو ځل ورته شیطان ووي چې ډېره لویه ترقي دې وکړه غریب سړی وي قرضدار او باچا شوي یو بله ډګري نه یې وی څه شی وی ځان ته خدای وویل عیاذ بالله ورته وی زه خو خدای نه یم کارونه به زه سموم اعلان یې وکړ زه خدای یم العیاذ بالله انا ربکم الاعلی په خلکو باران بند شو خلک راله خدایه باران وکړي هغه وی زور کې سوچ پې کومه شپې ډېر خفه دی شیطان ورته راغی ولې خفه یې ویلې پلاره راته دې وي چې ځان د خدایتوب دعوه وکړه اوس باران غواړي ښه دا اوس کوم ځای نه کم ورته وی بېغمه شه شیطانانو ته وی اوبه وچیکئ او پورته شئ بس په خلکو یې باران وکړو د تشه او دسماتي او بوی نه شو دانې په خلکو روختې خلک ورته راغلل خدایه دا څنګه باران دی دې حال ته وګوره شیطان سره چې بیا مخامخ شو ورته وی موتا خو پوی صحیح خدای خو نه یې کړ خدای یو ځای ته ورساو بیا راښکته کېده نه بیا د یو خوب ولیده او معبرین ورته تعبیر وکړ چې بني اسرائیلو کې به یو سړی پیدا کېږي
داغه په وجه بستا بادشاہي ختمي بس حکم یو کچ بنی اسرائیلو کې د چام بچي پیدا کیږي کنه بس مړ کوي اویا زره ماشومان مړ قبطیان راغله د فرعون قومیانو ته به قبطیان د موسی علیہ السلام قومیان ته سبطیان دی بنی اسرائیل باندې کارونه کول د غرنه پلرګی راوړل هغه سره فکر پیدا شو چې دا د بنی اسرائیل دا ماشومان وجني دا ځوانان بس سپینګری شي سپینګری بمړ شي نور به پیدا کیږي نو دا کارونه خو په موږ شي نو فرعون ته مشوره ورکړه چې تاسو کې بیا به یو کال پر خودو یو کال به شهیدانه ول کم کال باندې چې پر خودو هغه کال هارون علیہ السلام پیدا شي او کم کال باندې چې بیا شهیدانه ول په هغه کال موسی علیہ السلام پیدا شو تفصیلی قصه روز خپل را روانه تفصیلی قصه بیا موسی علیہ السلام چې ده د دوی یو قبطی مړکو هغه قسم رستو را روان بیا مدین تلا مدین کې لس کال تیر کله چې واپس راغې موسی علیہ السلام فرعون ته یو زبردست تقریر وکړ فرعون انکار وکړ موسی علیہ السلام مرتدو معجزې وکړي یو د امسا او یو چې ده د لاس چې داغه بیان رست خپل را روان لاس تخر کینه نه کو چې رويستو رڼا یې کو فرعون ورته وی ته ساحر مناظره جوړ شو اویا ساحرانو نه مناظره وګټل ساحرانو سحر الله ختم کو ټول په ایمان باندې مشرف شو بس الله تعالی موسی علیہ السلام ته فرمایي چې نور د فرعون نه زئی د شپې خپل اهل او د خپل قوم دا روان کی بنی اسرائیلو د فرعونیانو د خزونه کالی چارګلونه غاړکای وګوالای د سرو زرو داتې په سوالو غوښتي مکه که فکر کړي فقيري بوا خاله ماتم چې یادي سود بو عادت تلو یا واسکټ را کې ورو عادت سم دا سات را کا عادت سم چې بیا را شم بیا به درک بنی اسرائیل خزم مرتوی چې من کې وعده ده تاسو دا سره زر را کوي بیا به در کو چې وعده ختم شي دته ټول راغون کړو او د شپې دوی وروته دروازې بند کړې بحر قلزم تر ورسید فرعونیان باندې الله تعالی وبار راوست دوی د مړو په خولو باندې لګ مصروف شو کله چې بیا مړی خخ کړو وې کته بر اسرائیل دروازې بند دي بس فرعون اعلان وکړ تختید بس فوج اور پس روان په شپږ لاک موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل بحر قلزم تر رسیدلی بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وې ان لمدرکون خو اعلان وکړ موسی علیہ السلام ورته فرمایل پروا مک الله ورته فرمایل په دې امسا دریاب وه دریاب وه دولس لار زکه چې بنی اسرائیل دولس ډلې دا دولس ډلې په دې لار کې را روان شو خو یو بل ورته نخ کارېده بنی اسرائیل سوال وکړو چې موږ ته یو بل ښکارا شي الله دیوال د شیشې په شکل کې کړ ټول چې نو هغه خواوه فرعونیان پیراور رسیدل چې راور رسیدل فرعون چې دی ورته نه کویو جبرئیل علیہ السلام د فرعون د اسمهار ونیو میکائیل علیہ السلام مرتکم شینه ور چې کته شد دریاب کې او ټول بنی اسرائیل ور داخل شو الله تعالی دریاب ته ورشه ټول الله تعالی هلاک کړو خو بنی اسرائیل سره غمو چې فرعون بجوندې پات موسی علیہ السلام دعا وکړه د دریاب نه د فرعون جو سره بهر شو الله فرمایي فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ نن ستا بدن ته نجات درکوم چې درست خلق د پاره عبرت اوسم د فرعون جو سچدا جسد چې د ادب سر پاجب ګر کړي شپک فرعونیان
اوس هم د مصر په عجایبګر کې پراته دي. کم یو ورځ چې د دې دوا وغیره انتظام نه و، الله تعالی په خپل قدرت ساته اوس په دوام مګي. نو الله دغه بیان بني اسرائیل ته الله تعالی نجات ورکو د فرعون نه. الله وی دغه نعمتونه یاد کړئ. وَإِذْ يَعْتَوْا نَجَّيْنَاكُمْ چې نجات مو درکو تاسو ته من آل فرعون د عمل د فرعون هغه دا یسومونکم رسول به تاسو ته سوء العذاب سخت تکلیفونه او هغه دا یذبحون ابناکم حلال ول به تاسو بچي ويستحيون نساءکم ژوندې به پرې خو دي لورګان استاسو فی ذالکم وپدې کې بلاو امتحانو من ربکم د جانب طرف تاسو نه عظیم لوی. ویزیات کا فرقنا بكم البحر جدا مکو سیری مکو تاسو ته دریا بحر کلزم دول اسلاری کی جوړ شي. دا بحر کلزمو یا بحر فارسو او یا بحر مصر. فانجیناکم منگ نجات در کو تاسو تا و اغرقنا و غرق مکو آل فرعون آل دا فرعون سرد فرعون وانتم تنظرون حال دا دی تاسو کتو ستاسو مخ کی چی دے ہوئی حالات. بیا مولی سے اب دوی چراوڑے دل دوی موسیٰ علیہ السلام دوی سر یو وعدہ کرے چې زه به تاسو ته د الله تعالی د طرف نه کتاب راوړم. ګورئ د کومو امتیانو چې پیغمبر د کتاب والا هغه اعلی د پیغمبر هم او کتاب هم دوی او کم امتیان چې پیغمبر د کتاب والا نه داغه مرتبه خو کمه. نو دوی ته دا فخر او دا مرتبه ډېرې مزه ورکړه. نو دوی موسی علیہ السلام ته وی تا په موږ سره وعده کړې چې زه به تاسو ته کتاب راوړم، ته به زمونږ هغه پیغمبر چې خاوند د کتاب، موږ به هغه امتیان د داسې پیغمبر چې کتاب ورسره وي نو کتاب موږ ته راوړ. موسی علیہ السلام ډېر موسی علیہ السلام لاړو جبل تور ته، کوه تور ته. کو فارسی کې غر ته وایي خان او جبل عربي ده. ستاسو خوښه ده کوه تور وای جبل تور وای. دې غر ته تور ولې وای؟ تور د دوه وجو نه. تور اصل کې هغه خاورې ته وای چې سره بخونه سوروالی ته مایل او د دې غر د خاوره چې وسره وه ځکه ورته جبل تور وای. یا تور یو قسمه بوټی دی او دا په دې غره کې ډېر نو ځکه د دې بوټي په وجه باندې ورته جبل تور وایي. موږ تاسو وایو د مالګې غر، د تیږې غر، د بوټو غر. غره نه مې لرګي راوړه، غره نه مې دا راوړه. نو جبل تور ته لاړم. نو هلته 40 شپې کې اوله کې وعده د 13 ورځو وه، 13 شپو وه، بیا 13 او دا به روژه وه. 13 ورځې موسی علیہ السلام روژه کړه. وینې وه که کړی کړی ګوره هسې نه چې وینې وه مرغۍ نه ده، پښتو صحیح وایي. روژه یې راونیوله دا خو صحیح نه ده. روژه یې کړه، امساک یې وکړه. 13 شپې او 13 ورځې روژه وه. مولوي صاحب خوراک یې نه کو. 13 شپې بعد مسواک استعمال کړ. الله ورته فرمایل ستا خولې مبارکه کې چې کوم بوی و نو هغه دې ختم که که نه. نو بیا 10 ورځې نوره روژه کړه. څو شو؟ 40. زمونږ د امت د رسول الله مبارک خصوصیت دا دی چې د روژهدار دپاره مسواک استعمال صحیح دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امت
د روزدار د میدی بوی الله ته د مشکو او د عنبرو نه محبوب دی. ها نو مونږ ته راوړل نو سلویخ شپې برابر سلویخ تو کې ګور ډېر کمال هر پیغمبر به چې سلویخ تو کالو ته ورسېد کنه الله به پیغمبري ورکول. انسان چې پیدا شي نو د رواني په طرقای کې 150 کالو ته چې ورسېږي ودرېږي ښه عقل ارسه په ځای ودرېږي. 10 کال بیا پاڼه ده 10 کال کې بیا د دې کمال راځي 10 کالو پورې د 30 نه تر 40 پورې نه سپینګیری کېږي او نه وړوکی کېږي. 40 کال چې برابر شي کنه نو اتمام د اندامونو د عقل او د تجربې د ټولو برابر شي. 40 کالو نه بعد بیا سړی راکوزي یا پشاره ومن نعمره ننکسه فی الخلق چاته چې عمر ورکم کنه نو هغه له پاندامونو کې بیا کمې کوم الله تعالی فرمایي. نو 40 کالو کې عقل کمال ته ورسي نو ځکه الله تعالی دا اولیاء بزرگان چې دي دا مولوی سے 40 ورځې چیله کوي اورات پخای. اشرف علی تانوی رحمه الله فرمایي که څوک ځان شاعر جوړول غواړي نو 40 ورځو کې شاعر کی طریقې دا سارم چې منځو کنه نو بوزي یې پټي وتا قلم او کاغذ بواخلای او یو شعر ولیکي اخو بغلطی کړه کاغذ با اوش کوي نور ته راځي سبا بیا لاشه 40 ورځ چې راځي کنه زبردست شاعر دی او 40 شپو کې مولوی سے مطالعه د طالبانو د علماو جاری کیږي. ها مطالعه طریقه دا د سی کتاب پر واخلي چې مزه درکې او خبرې در سره کوي چې په پوهیږي د هغه کتاب یو مخ به وګوري خو وخت د تهجد وخت ده. ها ډوډۍ از مشوي خوب دې کړی شور پکې نه تهجد به وکي جانماز باندې بکینی کتاب براواله یو مخ به وګوري په خپل به نه وي په ذهن کې به کله چې دا مخ دې سر ته ورساو بیا به کتاب بند کې ذهن کې به واره چې دې کې کوم خبره نو په سلورو یسو کې بدرتا یو ایسا یاد درینا بیا به راواره بیا به د سر نه وګوري تر اخره پورې بیا به بند کې نو دوی سی بدلته یاد شي. سلور کرته چې ته یو مخ وګورې نو سلور سی به برابر شي مولوی سي نو سبا به بیا په باندې یو مخ بیا ورپسې رو زیاته وا 40 ورځ چې راځي مولوی سي لس پانی نه دي لس پانی مطالعه چې کې ټول بدلته یاد لکه خواري بزان سره کې بیا سړی مطالعه چې ده جاری کی. دلته مولوی سے بیا اشکال دا ده چې 40 شپې موسی علیہ السلام خوراک نه دی کړی او روزه ده او خضر علیہ السلام سره چې روان شکنه نو یو ورځ کې وګیش بلکې نیمه ورځ داولی ودا سیر الی الخالق او هغه سیر الی المخلوق ده. خضر علیہ السلام کو مخلوق ده کله چې سړی خپل رب طرف ته روان شي بیا غنه وږي چې الله یې بړای کله چې مخلوق ته روان شي بیا به همیشه وږي الله نه چې امید ساتي الله د رضا په طلب کې ګرځي د غیب نه الله د اسباب برابرای او مخلوق پسې چلاړي دا خان دی دا وزیر دی دا مالدار دی د سره تعلق کوي ایس شیط نشي جوړولای. ښا تمام 3 حروف دي 3 واړو کې نقطه نشته توی میم عین خالی بګرځي ګور دا 40 شپو کې نه وږي کی ځکه دا سیر ال الخالق. موسی علیہ السلام جبل طور تلا مولوی سے تورات راوړي دلته یو بل
الف لام دے بنی اسرائیلی داغنو موسی او ولد زنا او مولوی سے مور زنگل کیا چولو جبریل علیہ السلام د تربیت کړ اذا كان تباع سوء فلا ضب يفيد ولا دي بحر قلزم ته چې موسی علیہ السلام او دوی را ورسېدل د جبریل علیہ السلام پیژندو او اسم پیژندو نو د جبریل علیہ السلام اس چې وغه ته فرس الحیات وي کم ځای کې به چې قدم کې خو غزيبا شین کېدو د داغن خاور راوستا کله چې موسی علیہ السلام کوه تور تلا د بنی اسرائیل راجم کړه وې موسی علیہ السلام چې ده دا خپل خدای تلاړ خلاره غلطه کړې د خدای پاک دل ترا وې کم دی وی تاسو دا سره زر راغون کړي سره زری مولوی صاحب ټول راغون کړو حافظ ابن کثیر رحم الله فرمای یو غاړه ته پټ ځای تلاړ او د خوشي قالب جوړ کړ او دا سره زری مولوی صاحب ویلی کړ او په دې قالب کې واچو او دا خوره په کې واچو خوره کې دا کمال بیا مولوی صاحب چې دې به د خوشي غاټ کا سو په د شپېلې غوندي یو شی په کې ولګاو دا هوا بچراته د دوبرنا او په خلی به وطن او غاټ به کا نو ورته راوړو چې هاذا الہکم و الہ موسی دا ستاسو خدای دی او د موسی علیه بدوی چې دینو د خوشي عبادت شروع درې ډلې شته بنی اسرائیل یوې د خوشي عبادت کا یو نکو خدای نه منې کا دریم داده چې کویم نه دوی منی کولم هارون علیہ السلام ډیر خواري ور سره چرته وی ترسو پوری چې موسی علیہ السلام نه راغله ویل موږ په پدی باندې بیان را روان کله چې موسی علیہ السلام راغی او د دوی دا حالت یو کته موسی علیہ السلام ډیر جلالی علماوی چې غصه مشکنه دا وخت مبارک به د خپلې نه باندې وته او دا سی بسر کی به کوي بس غصه شو د تورات چې کومې نسخې ور سره وي هغه په یو چت زبانه کې وینه غرزول داو نه وای والقل الواح معنا کیخوي عام سره کتاب د الله تعالی کتاب ورځي نو موسی علی السلام به څنګه ورځي دا صحیح معنا نه ده سورۃ یوسف کې بدر تراش یوسف علی السلام قمیص ورکو ورتوی دا زما قمیص چې ده څنګه دی آیت کله چې کی خدا یعقوب علی السلام په مخ مبارک باندې وروي غرزو کی خو الته کې خودلو معنا کې دلته هم د کې خودلو معنا کې نو موسی علی السلام هغه تورات تختې کې خوي او هارون علیہ السلام ته غصه شو د مرینه او مولوی سیم د ګری نه ونی او د سر چې تاولی ورته نصیحت نکاو او زما اتباع نه د کړي د دوی په نصیحت کې هارون علیہ السلام ورته فرمایي یا ابن ام د مور بچیا د سر او د ګری نه منی سا او دا دشمنان را باندې مخ خوشاله ما دومره نصیحت ورته کړه وکانو یقتلوننی قریب او چې زی وجله موسی علیہ السلام پوه شو چې هارون علیہ السلام ته مسله نشتا دعا وکړه خدای ما تم بخنو کی کده دنه کم تقصیر شوی نو دتم بخنو کی هغه حسین راوی و بیس وځاو او هغه ایره چې ده هغه په دریاب کې وغورځوله دا دومره خمقلو مولوی سي چې دریاب نه به وبچی کلی چې دې کې زمون د خدای ایره نه بس دی موسی علیہ السلام ته وی چې موږ توبه کوو توبه وباسو کوي وای وباسو مو وای توبه کوو او الله تعالی ورته فرمایل توبه ده چې دوی به یو بل وجني
نو څنګه به یو بل وجني الله په ورېځ راوستا او یو بل باندې شروع کړه سم ډیر پکې مړ شو مولوی سي بیا موسی علی السلام دعا وکړه الله تعالی ته ورېځ لري کړه کم چې مړ وغه شهیدان کم چې ژوندۍ وغه غازیان دومره الله تعالی وسره احسان او د دوی دا بیکارتوب ته ګوره راځه وای زیات کا وعدنا موسی چې وعده کړی و وعدنا باب د مفاعلی دی په معنا د وعدنا موږ وعده کړی و موسی علیہ السلام سره 40 لیلتن سلویخ شپې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیو خوشی لرا په خدای باندې معبود من بعدی پس موسی علیہ السلام د تګنا مگر هارون علیہ السلام د خوشی عبادت نک ور سره 12 نفرا 12 چې د عبادت نو وانتم ظالمون حال دا د جتاسو ظلم کوون کې وای په خپل ځان ظلم چاته وای وضع شی فی غیر موضعه کنا عبادت لائق الله دې او دې خوشی عبادت ثم عفونا عنكم بیا معفو کړل تاسو نه من بعد ذالک پس دې خوشی د عبادت کولونه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر د الله تعالی یاد کړئ شکر وکړئ د الله تعالی وایسیات کا وخت آتینا موسی الکتاب چې موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او بلون کې د حق او د باطل لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو تګو کوي په سم او صاف لار وایسیات کا وخت قال موسی چې وی موسی علیہ السلام لقوم يخبل قوم تا یا قوم زما قوم پیغمبران څومره مهربانه ګوره څورته وای څورته کافران اے فاسقان او مرتد څورته یا قوم چل زکه ګوره داسې عالم بم خلق جې استعمالي خلق سره دا څنګه چې دا خلق یو دا صحیح کار نه یا قوم زما قوم انکم بشک تاسو ظلمتم تاو زیاده کړه دې انفسکم بخلو ځانونو باتخاذکم العجل فنیول استاسو خوشی لره په خدای سره فتوبوا رجوع کئ الی بارکم خپل خالق او خالق تا او توبه دار فقتلوا قتل کئ انفسکم خپل ځانونه ځان خصوک نه وجنی معنا یو بلو وجنی د مسلمان وجل خود ځان وجل نه ذالکم الله فرمایي د غزان وجل اے یهودو خیر لکم تاسو د پاره به ډیر بهتر دی عند ربکم پنځ خالق تاسو پتاب علیکم پس رجوع کړه الله تعالی پتا سمانی په قبل ولود توبه سره انه بشک د الله تعالی هو د الله التواب ډیر رجوع کوونکې دی الرحیم ډیر مهرباني کوونکې دی په توبه کوونکو وَإِذْ کا وَقُلْتُمْ يَا مُوسَى کله چې موسی علیہ السلام راغی او دوی د تورات احکام وی نو صفه په طبيعت خو نه لګي لکه مزه ورنکړه ورته وی داسې قصه ده چې دې کې زموږ شک دی چې دا الله تعالی ویلي کنه موږ چې د الله خپل خبري وورو صحیح دو کرت دا وفدون راغلی دی خان یو کرت اللہ تعالی موسی علیہ السلام تو فرمائل رہے والا یو طرف تا دی مطالبہ موسی علیہ السلام مرتوی زد سیدہ اویا نفر برابر شد بن اسرائیل سو ڈالے 12 دا ہر ڈالے نا شپک نفر واغست 12 چک 72 نو دعا ورشو اللہ تعالیٰ ورطا اویان اکڑی موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمیل دوی سار اسوک نی ساری بیا پاک دو نیکان و غی سار شو اکالب و یوشا دا اویان نفر چراغ لارو او کل دا اللہ تعالیٰ خبر پوچھو چی خبر خو صحیح تا نو آلتے لانجی جوڑی ورطا وی ستا پا خبر یقین نکو ترسو مو چی اللہ تعالیٰ خکارا نہیں دی
د دې حکم د نه منلو دپاره یو بانه کتله نو الله تعالی به تندر نازل کو او یا جبريل علیہ السلام خطرناک خاک پیو بس ټول مړ شو. موسی علیہ السلام دعا وکړه یا الله دا خو زما د قوم مشران دي نو کدا دا شمړه پاتې شي بني اسرائیل به وای چې مشران دې بوتلو مړه دې کړو نو خدای ژوندي کړ. موسی علیہ السلام دعا وکړه الله ورته ټول ژوندي کړ. دعا کې کاری خان دعا سره مړی ژوندي کیږي. وردا ژوندي شو کنه د نیکانو په دعا کې کمالي کړ ژوندي کوي الله تعالی خو دعا نیکان کوي. الله فرمایي ویس یاد کا وقت قلتم جتاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لک هرگز باور نکو ستا په خبره باندې حتا تر دې پوری نر الله جهرتن چوینو مونږ الله تعالی خکارا. فاخذتكم الصاعقه انول تاسو در صاعقی صاعقین مراد یا مرگ دے یا صوت شدید دے یا نار من السماء وانتم تنظرون او حال دادے چې تاسو ورته کتل ثم بعثناکم بیا مو ژوندي کړی را پورته مو کړی من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه په دعا د موسی علیہ السلام لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله تعالی د نعمتونو قدرداني وکړئ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ داوم نمبر نعمت او سورې موکړه پتا سو باندې دوريږي. مولوی سیم دې پتی بیابان کې بیابان سینا کې اوسېدو مالته خو د سوري اسباب نو ګرمي و. موسی علیہ السلام ته دعا سوال وکړ. موسی علیہ السلام دعا وکړه الله تعالی په ورځ راوستا بیا خوراک تنظیم نو. موسی علیہ السلام دعا وکړه الله تعالی ورته من او سلوا راوستا. وظللنا علیکم الغمام او سورې موږ پتا سبحانه دوريږي. وانزلنا علیکم المن والسلوا او نازل موږ پتا سبحانه پتیح بیابان کی من او سلوا. من چدے زنجبیل او امام ابو عالیہ سے وہی من شراب عبداللہ بن عباس سے وہی ترنجبیل سو کوئی شان. خلاصہ دادا چھ من میوہ فروٹ ورتا ہوئی میوہ ورتا یو قسمه میوه او سلوا یا مرزان یا د مرزان سره مشابه مرغی وا نو من مقدم که په سلوا دادا معنا ده. امام غزالی رحمه الله فرمای کله مو چې ډوډۍ خورا نو میوه اول خورئ او ډوډۍ وروسته خورئ. څوک چې اول ډوډۍ خوري او بیا میوه خوري نو معده به خرابي چې به زخم پیدا کی. څوک چې مولوی سي ډوډۍ خوري کنه شپږ ساعته کې دا هضمي څومره کې شپږ ساعت او میوه چې دا یو ساعت کې هضمي. نو چې ته اول ډوډۍ خوري نو د معدې بیخ ته پاغلا او بیا میوه وخوري اخو پورته پاتې شو تر سوچ د میوي هضم ته نمبر راځي نو میوه خراب شي. نو بیا چې میوه هضم ته جوړیږي نو ستا معده خرابوي. یو دوی مدان چاول میوه خوري خو ډوډۍ به کم خوري کنه. ډوډۍ چې کم خوري من قل الطعام صحبته وصفا قلبه. تعلیم المتعلم ویل کنه څوک ډوډۍ ډیر خوري څوک چې فکر نه کوي په منافع د اکل قلیل کې په مضرات د اکل کثیر چې ډوډۍ ډیر خوري او به ډیر چکی او به ډیر وچکی
بلغم او رطوبات بده بدن کې ډیر شي چې بلغم زیات شو حافظه بده ختم شي نو چاول میوه خوري ډوډۍ به کم چې وخوري نو کار به سمي نو من مقدم شه په سلوا کلو خوري من طیبات د پاکیزه شي واغنا ما رزقناکم چې موږ روزي درکړې تاسو ته وما ظلمونا او الله فرمایي زیاته نو کړې دي په موږ باندې هیڅ د هیڅ شي په دغه عصيان سره دې موږ سره زیاته نه کړې ولکن کانوا لیکن ودی انفسهم خپل نفسونو باندې یظلمون ظلم کوونکی زیاتی کوونکی په کفر او عصيان سره دوی مولوی سے دیتی یہ بیابان کې اوسېده موسی علیہ السلام ته وی بدا فروټ دی او دا میوه دي دا خو نکېږي موږ له بادرنګ پکار دي ترې پکار دي دال پکار دي موسی علیہ السلام ورته فرمایل دا خو خارونو کې نو زی بیا یو خار ته لاړ شي دغه لند کله د اریحا کله یا د بیت المقدس دی کې عمالقه اوسي بس هغه فتح کوي جنگ ور سره کوي کافران ویډه راغله دی مولوی سے وی چاول معلومات کو دی خلق سره مو جنگ کیږي کنه نو 12 نفر ورولې موسی علیہ السلام ورته وی ک ارسنګ خلق مولید ال بنوای دیتا وی صحیح اچلال مولوی سے به کیو ساړو عوج د عوج په غټوالي کې اختلاف دی سو کوئی 300 میلیو او عام علما وی چې عوج دا په عمالقو کې د ټولو نه مضبوط ساړو د کې اتفاق دا چې ورانه مولوی سے ټول ورته وی څنګه راغلی تاسو انسانانو د ښکار واړه چرته یو لس غزا هغه ډېر غټي بلای هغه یو مولوی سے دا دغه ته ونه یې سر نه ونیو چې کش به کله بوټه به وروست چې لاشي سعودي ته به چکر وروي دا دغه نه جبل پیژنې د چې دی غره کې وهلې داسې په یو وا شپارس فوټه پکې نه کړي یقینو کدا ماشینونه چې دي دیم دومره کار نشي کولای داسې زور اورو دیوالونو نه کوټې نه جوړولې غر کې به چې سوري کول او کوټې ناشنا وی موږ جنگ ته راغلي تاسو معلومه وی ښا ټول راوته راویني ولا پاند کې وتاړه کوړته یو وی ورځول خزه ته وی دا انسانان غو د ښکاری خپل کېدم ولنه نه خپل مقدا او دې بخپل کلی تلار شي ویال ورته وی اچرال 2 نفر پکې الو نه اکالب او یوشا انورو اتا ورتالو وی اعلان نشي اسه مضبوطی نا قاسم بیکار بس وی منلز فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تو مشرور موسی هارون علیہ السلام دلار سے او جنگ کوي مون بدل تناش نو مولوی سیم الله دی باندې عذاب سلويخ کال دی پتی بیابان کې پراتو سار روان شو ټول اورل به مزل ما خستان بچی وید شو چر پورته بشو مقزه کې وپراتو موسی علیہ السلام په دې تی بیابان کې وفات شوه هارون علیہ السلام هم بیا رستو د دوی سلويخ کال بعد بیا د یوشع علیہ السلام په مشرۍ باندې بيدا کله فتح کړه کله چې کله فتح کو لوی انعام وکړه الله تعالی ورته فرمایل سرونه ټټ کړي تکبر مکوي عاجزی کوي او دا وایي چې حتتن خدای زمون ګناهونه معاف کړي څومره لوی احسان سره الله دا چې هغه دروازې د خر باندې داخلي دو سبوي حنتتن غنم واړو دا الله تعالی خبره بدله او په خلقوسو او په مستی روان شو الله وی دادا سے بدبخت دي وی سره زدا احسان کم دا او دوی ته دا جوړ کی الله فرمایي وای زیات کا وقلنا چموي واسطه د موسی علی السلام ادخلوا هذه القريه داخل شه دغه کلی داری حاتا وکلوا منا فراکوي د دینا حيث شئتم کم نه مجستا سو وغي او سمزل غواړي رغدن اکلن رغدن خوراک براخا وادخلوا الباب داخل شي په دروازې د دې خار باندې سجدن په حالت د ټټوالي کې
سرونه ټیټ کړئ یا الله تعالی ته سجده وکړئ وقولوا وای حطه یا الله زمون سوال زمونږ تمنا اوس د ګناهونو بخنه دا خدای زمون ګناهونه معاف اوس کار برابر الله فرمایي نغفر لكم پرده بواچو خطاياكم ساسو په ګناهونو وسنزيد المحسنين زردي چې موږ به زیات کو زیاتواله کو په ثواب کې نیکی کوونکو لرا فبدل الذين پس بدل ک خلقو ظلمو چې ظلم کړهو په خپل ځان سے بدل کو قولا یو وینا دلته ورته قالو رو باسي خان کار برابر شي وقالو قولا او دی اوی یو وینا دا الله تعالی خبره کوئی بدل کړ نو سی وی یو وینا غیر الذی غیر داغي وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شي وا ک قالو رو نه باسي بیا کار نه برابرېږي بیا خو دې سي معنا راځي فبدل الذين ظلموا بس بدل ک خلقو چې ظلم کړو قولا یو وینا غیر الذی قیل لهم ان بل وینا بدل کړو حالان تو مغه بدل کړو نو وقالو ورته باسي فانزلنا من نازل على الذين فخلق بان ظلموا چې ظلم کړو ذاته رجزنا عذاب من السماء الى اسماننا بما كانوا بسبب داغي چودي يفسقون وتل د الله تعالی د فرمانا د الله تعالی د فرمان نے زانو وستل زين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك مولوی صاحب راغله یو دستار بندي د دستار بنديان عالم نه پی خدای نه پس وو سره چل کوم دعا کې الحمدلله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله تعالى على خير